نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کوم یو انسان دا ډیر معاملات یې چې پکې ګړي یو گاډي یو کورونه او کاروبار یې پکې روان کړي دا خلک خدا الله معاف کا دا سب دعا ورته کړی شو الله دې معاف کا رسول الله مبارک فرمای دا حدیث انسان باندې غونې زیږي پیغمبر علیه السلام فرمای کوم یو انسان یو درهم د سود اخوړ یو درهم زیات پسې بیا نور تاسو اچوي چې زیات اخري څه معامله وي یو درهم مونږ او تاسو به یو روپۍ یادو الته درهم او دینارو اوس روپۍ دي زه به ووایم چې نبی علیه السلام فرمایي چې کوم یو انسان یو درهم یو روپۍ د سود اخري حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د دغې ګناه د دې نه زیاته ده لکه یو انسان چې شپږ دېرش کرت ځل خپلې مور سره زنا وکړه نبی علیه السلام فرمایي یو درهم 36 دفعه خپل مور سره نعوذ بالله من ذلک زنا کړل دام ګناه ده خو دغه ګناه نه دا ګناه ډیره اوچته رسول الله فرمایي چې انسان د سود یو روپۍ اخري یو درهم یې اخري دا دومره ګناه ده چې د هغې ګناه په مقابله کې چې انسان 36 کرتې خپل مور سره زنا کا هغې په مقابله کې یو درهم د سود خوړل دا ډیره لویه ګناه ده حضور صلی الله علیه وسلم امت ته فرمایلی